سلامونه ملګرو، تازه خبر چې د عمران خان په باندې کومه سزا وخته په هغه باندې ایمل ولي خان چې کوم ده ډېر د خوښۍ اظهار کړی د ټول قوم او ټول پاکستان ته مبارکي ورکړي چې مبارک شه ګن ته چې کوم د ټکانې ولګي. د ملګرو په دغه مخالف کې د هغه د زویل سم چې د نظریې کس چې کوم غلام بلور نوم من عامد ما په خیال دغه بیان مخالفت کې دغه پوسټ کړی چې ویلي دي چې په حیثیت یو سیاستدان چې زه د عمران خان ته چې کومه سزا واورول شوه زه د دې مخالفت کوم او یو سیاستدان ته چې کوم د داسې سزا نه وي پکار. همدا دغه نظریې د خو یعنی داسې شوه چې مطلب د ایمل ولی خان دغه بیانیه چې کوم د مسترد کړه دغه نظریه مسترد کړه چې د عمران خان په باره کې چې کومه منفي ده. ملګرو زه په دعوا سره دا ویل سم چې کچېرې دغه د عوامي نېشنل پارټي مشري په ایمل ولي په ځای یو داسې کس سره وی چې کوم د سیاسي پوهه لري یا سیاسي علم ورسره وي یا په سیاست پیږي یا د سیاست لهجه چې کوم د سیاسي لهجه ورسره وي نو نن به کم از کم په اسمبلی کې یو 15 سیټه کم از کم خو چې وي خو زور دغه ایمل ولي خان ته زه ویل سم خامخا ورکوي به ځکه چې د میاوالي نه یو کس راځي او په خپل کور کې په 400 کې ورته شکست ورکوي او هلته چې کوم د وربیرینو خامخا زور خو به ورکوي چې زه ویلی شم چې دا اوس هم ډېر ښه دی چې هارټ اټیک ورته نه دی شوی داسې بله کوم ذهني بیمار شوی نه دی ځکه چې یو کس راځي د پنجاب علاقې نه هغه ایتو په کور کې چې کوم دی تا ته شکست درکوي ایتو په کور کې تا ته خلک چې کوم ده ودروي چې مطلب ایتو نه سپورټ نشته دی د عمران خان سپورټ په ستا په کور کې شته نو دا ډېر زیاته د شرم خبره هم ده د ایمل ولي خان دپاره د زور ورکولې خبره هم ده. نو په دې باندې د پی ټي آی ورکران نه خفه کېږي زور خو خامخا اخلي ځکه چې داسې فیصلې یا داسې چې کوم ریجکټ کول دي عوامو چې څومره ریجکټ کړي او امید ده چې راروان وختونو کې به د دې نه زیات د عوام چې کوم دی دغه کس ریجکټ کوي.